اقتصادي پوخان او خپل سرکاري شمیرې هم وایي چې په پاکستان کې روان کال 2022 کې ملکی اقتصادي مشکلات نور هم سیوا شوي او د سیلابونو لامل د پاکستان اقتصادي پرمختیا اغیزمنه شوي چې لامل یې په عام ولس منفي اثر شوي بیروزګاری او ګرانی سیوا شوي او غیر ملکی زر مبادله ذخیره کم شوي او پاکستانی روپی ورځ تر بلې بې قدره کیږي د اقتصادي پوهانو په خبره د سیاسي لامل د خیبر پختونخوا اقتصاد هم سخت اغیزمن شوي او صوبایي حکومت د دیواله کېدو څخه بچ کېدو لپاره پرمختیایي فنډونه تړلي او په سرکاري تنخواګانو ورکولو کې مشکلات لري. اقتصاد پوه سجاد احمد وایي چې په نړیواله کچه د روس لخوا په یوکرين د جګړې لامل سامانونو رسد متاثر شوي او د طلب د زیاتوالي سره سره د ډالر په مقابله کې د روپی بې قدره کېدل داسې علتونه دي چې په پاکستان کې ګرانی یو په 2 سیوا کړې ده. په خبرو کې خغو ول چې په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو لامل په عام ولس باندې اغیزې شوي او دا مشکلات به د راتلونکي کال جون د میاشتې پورې روان وي. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک او پاکستان روان کال د ګرانۍ شرح د 9 تر 11% پورې ټاکلې و خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې روان کال په نومبر کې د میاشتنۍ ګرانۍ رفتار 6% ته زیات شوی وو. د پاکستان د اقتصادي سروې مطابق په ملکی کچه په مجموعي مالیه کې زیاتوالی راغلی خو مالیاتي خساره د قامی آمدنه یا جی ډی پی د 3% نه 3.8% ته زیاته شوې ده. د پاکستان په اقتصادي سروې ریپورت کې ویل شوی چې په مالی کال 2021 او 2022 کې اقتصادي پرمختیا 5.1 کم او یا % ریکارډ کړی شوی و چې پکې 4.4% زراعت 2.1% صنعت او 8.1% د خدماتو په مد کې پرمختیا شوی و خو د روان کال 2022 په وروستو 15 میاشتو کې د شماریاتو د ادارې تر مخه صنعتي پرمختیا 2% راکمه شوی. ترسیلات زر 9% کم شوی. موډیز او پیج د نړیوالې درجه بندۍ ادارو هم د پاکستان اقتصادي پرمختیا راکمه کړې ده. د سیلابونو لامل زراعت او صنعت ته نقصان رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان اقتصادي پرمختیا د 3% نه هم راکمه شي او په بیروزګاری کې هم د 3.4% پورې د اضافي امکان دی. اقتصادي پوهان په پاکستان کې د سیاسي بې ضابطې لامل هم د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه د صوبو اقتصاد هم متاثر شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت دعوه کوي چې مرکزی حکومت د صوبي حکومت ته 1.8 ارب روپی نه دی ورکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400